وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دام دریم زجر دے دری پہ عمل ارگل چې مخکې نه معلومه شو چې يهودیت او نصرانیت دا دین محرفه ده، دین حاصل کی اسلام دیو لگی دا دین گڑبڑ کړي اوس لگی دی هغه تخلق مرابلی دعوتم کی دا دین تا زجر ورکی په دعوت باندې دین محرفه یہودیت و نصرانیت تا اسم دا مشنری جاری دے دعوت اسرائیل و مختلف ملکوں کے پر دعوتوں نے کی دعوت بائی کی ڈیر کم دے نوروانی بگی ڈیر دی اور نصرانیت والوں کی دعوت ڈیر زیادہ ہے، ہر ملک کی خلق پر نصرانیت ترابری وہی وہ تداشدار ہدایت دار پری سر جنت تاثری دتم لفظ اود پار تفصیل دے اشتراک نہ دے وائی دادوار ڈلے سنگ وی یہودیان وی خلق تشے یہودیان نصارا خلق توی شے نصاران و ہدایت بوم میں او تفصیلی شے ہر یو پخپت دین کے ہدایت دعوت دے کله چې تاسو دا وایي تاسو په خیمو کې مخیماتو کې انګريزان راغلي او تاسو دا دعوت درکړي څه جواب وکړي؟ الزامي جواب تاسو ته بلکې مون خطابي او د دین ابراهيم عليه السلام چې پوخ موحد او کلکو په توحید مون په دین ابراهيمي بس رواني تاسو په دانشته دت نتبع لفظ مقدر دے نتبع ملت ابراہیم ملت ابراہیمی معنی مختی رشوا کعبہ زمنا قبلہ دا آخری رسول زمنا رسولم نے توحید زمنا دین دے دت تاسی تکے والے ہوئی بل ملت ابراہیم پدے لفظ کی پاری باندے تعریف دے لیکن اس راضی کہ ابراہیم تو تاسو مخبل نسبت کرے تاسو یا زنگا نکو منگا متکو منگ داغا پا دین مانے کلکیونو منگ تبیانور مسئلے سلکا تاسو دا نکو دین ملت ابراہیمی منگ پائے پس روان یو سڑے پا حق دین باندے روان نے تو دا بل دین مخولے ورکے رازم سرشا ارازا یہودی شا و نصرانی شا حنیف آرا حال لے یا حنیفہ مفعول لے پا تقدیر دا آنی حنیف دا حنف ناغست شے دے حنف لفظ دا ازداد نہ دے حنف جدائے کو گواری تم ہوئی اور استقامت تم ہوئی جدا کیدون کے راست کو ان کے نو حنیفہ چاہتی چھے راست کو ان کے دے در طول باطل دینونا او کلک دے مستقیم نے پا توحید باندے دوڑا صفت بکی جمع ابن قیم جلال الفان کی وہی حنیف چاہتا ہوئی المقبل اللہ والمورد ما سوا اللہ پہ خاص توجہ اور دما سوان اعراضی بالکل ابو العالیہ نے روایت دے حنیفہ نے شکابے تپماندہ کے مفگر دئی حج بیت اللہ منین ربیعی حنیف چاہتوی متبع توی متبع توحید بعض صورت لفظ حنیف کے مرکب معنی پرتا دا اغسرے چی دین توحید بانے کلکی انور و ادیاننا اور کوگی مخیارو لیتے
زیاد مس متدایر شو پوخ ماحد کلک توحید قرآن کے لفظ حنیف دولس کرت راضی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صفت کے بولے دلیل پر بانے چی ملت حنیفیہ دا مرجع ټول ملتونو یہودیت و نصرانیت اور اسلام بل ما بین فرق سر تعریض وما کان من المشرکین کلک واحد هاغه پای بس روان دا په کولې وې ادارې چټیک دمو خطا تدا نه وایو چې دا ملت پریدا خراش زموږ په جماعت کې شکل تام د دوی د جواب دار نو ابراهيم السلام د ډلو د مشرکانو نام من المشرکین معنی من جماعتهم پدې کې یو خورډه مبالغه دا سینې دی چې ما کانه مشرک نه مشرک واسم نه بعض سره مشرک نه خود مشرکانو د ظهران سره کینی پاسی تعلق سره ساتي برات نه نکی برات ابراہیم السلام برات کړو د پلار نه ګوره برات کړو براو مما تعبدون من دون الله نو د ډلې د مشرکانو نه هم مفسرین د تویام لیکي تفسیر خازن مدارک کریر تو لکھی فیہ تعریض علی الیہود والنصارى انکم مشرکون نو ابراہیم السلام نو مشرکاننا اے یہود و نصارى و تاسو مشرکان یہ دلیل شو په طریقه دلالت النص یہودی کتابی چې شرک کوي هغه ته مشرک ویل کیږي دا وایي چې نه ویل کیږي قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون او ویدی تخبر ایمان خکارکے ایمان راوڑے منگا پا اللہ او پاسو چی نازل کری شی منگا تام او پاسو چی نازل کری شی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام او دای اولاد تام او پاسو چی ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تام او پاسو چې ورکړی شو نورو پیغمبرانو ته داینه مخکې یا رسول د طرف دربنا موږ څنګه ایمان راوړو په داسې حال جدائی نکو موږ په من ځایچا کې په ایمان راوړلو کې ذرینا خدا مور خاص موږ خاص کر الله له اخلاص کو انکو د بندګي شرک سره نه کو دیانت کے وہ خدا مخ کے آج کی کل ذکر شوا یہودیت نصرانیت تائی دعوت ورکاو دی دائے دعوت ورکاو اسنگ بے دعوت ورکاو بخاری دالی کلی تورات پہ عبرانے جب سرا لستو پار بے جب بے عرب ہوتا مومنان تو ترجمہ کولا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے بارک فرمائے جدید تصدیق مطلقاً مکوائے تکذیب مکوائے وائے لا نصدق ولا نکذب بلکہ سوائے دعایت ہوتے بل قولوا آمنا باللہ جدید پر جواب کی دعوی ہے نو ربط داشت ابد جواب شو کلی چیزی دعوت کی یہودیت نصرانیت نو اول جواب کو ہے بل ملت ابراہیم اگر تو الزامی جواب بد جواب کو یقول آمنا باللہ کہ اظہار و حقیقت دخل ایمان و توقع تو پدے کہ رد دے دعوت دے یہود و نصارہ پا احسن طریقہ
دا جواب دے دیوبل شبهه مومنان باندې اعتراض کو چې تاسو موسی او عیسی علیهم السلام نه مانئ ولې تاسو د دین پسې روان نه یې تفسیر الرحمن کې محایمیدا لیکلي چې دا د دې شبهه تاسو چونکې د دین پسې نه ځای معلومه شي تاسو موسی او عیسی نه مانئ انبیاء نه مانئ حاصل د جواب دی موږ ټول انبیاء منو هغه ته نازل کړي شی وحی منو دا ته منو چې بیا موږ فرق هم پکې نه کوو په ایمان اورلو کې خو یاد ساته موږ الله سره هیڅ یو نبی نه شریکو نو رد شي په دې باندې په دوه طریقو یو خدای تاسو انبیاءو کې فرق کوي څوک منه څوک نه منه موږ نه کوو دویم دا تاسو باز انبیاء الله سره شریک کړي موږ هم داسې نه کوو درو موه چې تاسو موسی عیسی نه مانئ موږ منو نو مقصود جواب کې زجر رد په يهودو په نصارو ضمنن اگر چې اظهار د ایمان د مؤمنانو صراحتا دا سوای د دې په جواب کې آمنا بالله دا ټول ایمانیات شامل باس اصل کی کتابونو کې او پانبیاو کې پای تصریح کوي او مانزل ایلینا دائم مخ کې راوړو ولې راوړو ایمان په قران کریم باندې زم د امت د پاره اوله فریضه دویم دا سبب دې د باز ایمان د نور کتابونو سمانا موږ قران کریم باندې ایمان لرو د دې وجه موږ موسی عیسی پیژنو او دای کتابونه پیژنو په ایمان دې تورات موږ نه منو چې قران کریم دا تذکرہ نه کړي دا ځان نه جوړ کړي ټول انبیاء ذکر کړل وما انزل الى ابراهيم جګړه ذریعہ اصل کې د ابراهيم عليه السلام دا وخت نشور و هغه د ځان سره مرګري کړي رسول راشي ذکر یې کې ما انزل الى ابراهيم نشور والاسباط جمع سبتن دا سبتن ثبت په لغت کې پر لپسې راتل ہوتا خاندان چې پر لپسې پیدا کی کن اولاد هغه جماعت تم ویل کی چې راي افراد یو بل پسې راځي باجی سبت په لغت کې هغه ولې دوی یو ویخی او سانگی ډیری او دا مثال وصل کې د یعقوب علیہ السلام 12 زامن یو اصل وګڼه د 12 زامنو نه 12 خاندانونه پیدا شو ډیر سانگی پیدا شو د امام بخاری وایي اسباط سری قبایل بنی اسرائیل د ټول قبایل عوام نه مراد غره ول اسباط د مراد دي پیغمبران په بنی اسرائیلو کې دغه ماونزله مخکې ذکر دی دلیل په دې باندې چې بنی اسرائیلو کې ډیر انبیاء الله را لېږلو مخکې تیر شو په تورات وما اوتي موسی و عیسی دا هم بنی اسرائیل کې داخل شول کنه ول اسباط کې تخصیص دیو جنو کو چې دې خلکو اعتراض کړو په دې باره کې چې تاسو موسی عیسی نه مانئ موږ ولې نه مانو موږ خدای وحی مانو او ته ایتا په معنی د انزال اولی ایتا اصل کې مقصد د انزال دی الله نازلی ولې دې پاره چې واحد کنه قبول کی او په دې کې بیا عظمت د تورات انجیل ته اشاره وایي چې دا په غړ غړ کتابونه او دلیل شي لګاول کې موږ ویلو ایتا
امور معنیو کې استعمالي د وحی کې استعمال شي وما اوتي النبيون من ربهم دین مراد کل انبیاء اجمالا دا آدم علیہ السلام نے شروع کا تر ابراہیم علیہ السلام تر عیسی پټوله بکی دا مخکنی انبیاء مراد دلیل دے چې هر نبی الله تعالی سواح ور کړی کا کتابی شکل دے غټ کتاب ہے وړو کې کتاب ہے یا غیر کتابی شکل دے او تعداد نه معلوم ټول انبیاء څومره صحیح نس کې دانشته حدیث د مسند احمد کې شتا دا ابو ذر رضی الله عنه حدیث ده چې پای کې دی عدد د انبیاء او 1,40,000 خو تنقیح روایت شرح المشکات کی لیکلی د دې په سند کې علی ابن زید راوی دے ضعیف دے شیخ البانی شیخ دا حدیث صحیح دے نہ دے کہ غلط شعر ہے دا صحیح نہ حدیث ضعیف دے ام مشہور ہے چې دا ضعیف نه ضعیف دے ذکر صحیح یقینی عدد باندې ذکر کوي چې ولا کسلی رشدرو کم او زیات یا لو یا زیات تقریبا لا نفرق بین احد منهم ویلو پرې بحث کې تعریض مقصد په يهودو په نصارا مونږ ایمان راوړو تاسو مروړې زموږ تاسو ایمان کې جدائی ده مونږ فرق نه کو په من ځای چا کې د پیغمبرانو نه دا صفت دی ایمان صحیح دی صورت کې په آخر کې هم راځي 250 کیا سورۃ آل عمران کی مرادی سلورت کیا کی سورہ نساء کے ہم دے 152 دیکھی سوال دائی فرق بنے کیسا انبیاء کے فرق نشتا دی صورت کے ورد سراشی تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض فرق خوشتا کہ نہ ہو رہا جواب دار ہے تو فرق نہیں ہے تو تفاضل ہوئی یو افتراقی یو تفاضلی افتراق دار چ بعد معنی او بعد نہ معنی تفاضل دار چ معنی ټول خود درجات کی فرق ہے بل یو سوال دے نحوی بین لفظ سے مضاف کی متعدد تا دت واحد تا مضاف کرے او مفرد دے جواب دار احدن ہر کله چې استعمال شي د کلمې د کل سره یا په کلام سلبی کې نو په معنی د جمع باندې کړه د کلام سلبی کې راغله احدن چې په کلام سلبی کې راشي بیاتی جمع مراد ګڼ مراد شو کړه بل زمونږ د ایمان خصوصیت دار چې ونحن له مسلمون اسلام سو اخلاص غوندګي الله په مقابل د شرک کی دارت دے په يهودو نو سوال او تاسو انبیاء څنګه مانه تاسو کو الله سره شریک وای مونږ نه شریکو بیا حکمت وګوره سورۃ آل عمران سلورتیا کی عمدہ سے مضمون دے التدائر قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم دول فرق شعر دلت الینا تعالینا جواب اصل دار دلت مومنان تا خطاب دے قولو ذکر التک النبی تا خطاب دے مومنان باندې د پاسنا قرآن وحی نراجی بلکہ ورسی ورتکا ذکر الینا اور نبی تا خطاب وقل نو پر نبی خود بڑے ناراضی کا نزول تعالی تک علینا ذکر اور دی رستو کی بیا الہ علی دا خطابے شنا مخکنی دا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। तो कशरीफी ईमान रवड़ो पशान ईमान सासो यकीनन लारियो मुंदलहा अकमको का जो दी दस्तासु ईमान मिसलना यकीनन दी पसख्त दुश्मन है कि बरातरीम नुखामखा बश बसाती ताला दीना अल्लाह ताला खास अल्लाह सौरी पार सफेद देहात के असल के दावत ईमान शरई था अरबत मुख्तसर था मख की ईमान शरई जिक्र से ईमान बिजमील मुनज़ल बिला फर्क बिजमील अंबिया बिल इखलास दग ईमान तो उस खलक रहा वाला है तो लोग काफरान तो अमूमन यहूद व नसरात बिलखुसूस जात शिरबीनी लिखी सिराज मुनीर की शदात तरीका पर तरीका तो तबकीद और ताजीज दे लेकिन मख के फातू भी सूरत दत्तो ये फैन आमन तुम बे समाना मिस्लिम आमन तुम भी पमिसदाए चितासु की ईमान आवड़े खिताब दे असल की सहाबा होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा होता स्ताउस पशान की ईमान आवड़ दे यहूद नसारा मा आमन तुम भी की टोल मोमन भी दाखिल लेकर अफसर अल्लाह दे मलाइक भी रसूलानी किताबों ने बास बादलमो तकदीर वगैरह सवाल पे पैदाइश दामा मन तुम भी शरे ददे मिसल शतस कि प मिसल बे ईमान रोड़ा मिसल दशे को गैर दशे है अदे हमारे भी शिदा अल्लाह मिसल शतरे द रसूलान मिसल मुश्तरे किताबों में मुश्तरे दा बातें ना खबर जुड़ी दरी जवाबात यौदारे त मिसल बमाने सिफत ते द पट मस्दर दबार ना मिसल दे पर तरकीब की सिफत मौसूफ मासूफर पार और बात जायद फैना मनु ईमानन मिसल ईमानिकुम नमान फेल रुस्तो आमन तुम भी मावस जरिया शर ईमान और देखल को पशांत द ईमान स्तासो तशबीह पर मोमन भी के न प ईमान की तशबीह मुराद सौच संग ईमान ने सहाबा दासी कदी यहूद न सौरा ईमान रोड़ो मदारिक दा माना भी स्वयं जवाब इब्न जरीर हुई सिदा मिसल लफ्ज दे कि पमाना के असली माना की ज्यादती दे असल दे फैना मनु बेमामन तुम भी दाऊद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पर यो क़िरात की रागली इब्न अतिया की क़िरात ने तफसीर दे मिसल लफ्ज ज्यादती करे बल जवाबदार मिसल मिसल शे कल ऐन शे तवई रागे मुफरदात की निकली कल सिफत शे तवई कदीमान रवड़ो पशांत आयनी आगे शिता से भी ईमान रावड़े पहने आगसीद ईमान रावड़ो अल्लाह पर रसूला पर सिफत दागे ईमान रावड़ो शिता से भी ईमान रावड़े दाव दलील शिबार सूरत कि ईमान द सहाबे किरामो अल्लाह दत्त मेयार गर्जोल रे तगरी सूरत के त्याल सात की तेरशु ईमान बदाई पशान रोड़ा है दत्त शिरबीनी और खाजिन ऊपर जवाब करे मां मज्यादी का है मिसल लफज मां मसदरिया में जोड़ा है खुदे तामर ताजीजी वही कि ईमान रावड़ो देखल को पमिसदा है चितासुफ ईमान रावड़े मानद मोमन बिही कि अल्लाह दे रसूलान ने किताबुन दे मिसल हो नहीं सका
कबिल फर्ज दे खल को मिसल पैदा कर और पानी ईमान और उल्टिक दे हिदायत को में मिसल गुश्तर है ना कर ये तामर ताजिजी हुई बदी आवाम न पुएगी परी की ब्याह स्वाद दे कि प्रशांत साहबो ईमान रोड़ी नताया सड़े वेली शीश जमा ईमान प्रशांत अबू बकर दे और निशी वेले हाँ ना कोई ऐसी वेली शी तो यकीन बसीते हुई न जमूंगा तो अबू बकर ईमान के यकीन के होते फर्क दे ज्यादा फील ईमान दे पाएगी और ऐसे तो मुमासलत मिन कुल वजह हुई तमसील तशबीह मिन कुल वजह को नहीं खुदा मिसल तेर से टोल मुनजल मनल टोल अंबिया मनल फर्क दाई पर मिन्स के न कवल इखलास कवल तौहीद कवल पदी की मिसली पदी की मिसली खुदा वसी हिदायत भी फकद इहतदा वइन तवल्लो फइन्नमा हुम फी शिकाक दैन तवल्लो जजा पासल की हज़फ था करीम मुक़ाड़ और दरासी ईमान नाने यकीनन दी गुमराह दी और तबाह और फइन्नमा हुम फी शिकाक ददे लफ्ज़ जिक्र गई शिकाक असल की चौदल तो शकना गस्ती शेर है दोस्त ऊंची जुदा जुदाश शिकाक आगा दुश्मन है तो यह आगा झगड़ा कि पुज्जत और बैनात बाने बिनाई उसका खिलाफ डलबाजी जोड़ा कड़ी कर नफ्स मुखालफत तो नहीं सख्त मुखालफत तो हुई यहूद और नस्वारा कलच ईमान सासो उन न रौड़ी वो मालूम शदी पे मुखालिफ टल की पजद और बैनात की सख्त मुखालफत से दरी सख्त दुश्मनी फसैक की गया दफर वहमदा हर कले चिमती दावत वर को ईमान न रौड़ी बल्कि उल्टा शिकाक कई क्या हो दाढ़े रुआनकारिया से न चिमूत से तकलीफ जोड़ की अजियतू न राखी मुसीबतू न राखी दा सिजल की अल्लाह ताला तस्ली और कई कुरान वाला नबी लौदा मर गई परवाम का खामखा बच बसाती तालरा दीना अल्लाह ताला कफायफी दो मफूल जी काफ जुदा हम जुदा काफ खिताब नबी तकड़े अल्लाह वजह से बच साची और जिक्र अल्लाह सौरी पास सपोए अल्लाह वादा पूरा करे नबी और साहबे किरामी यहूद और नस्वारा ने बच उसातिल कर दा खतर जिक्र चिरा सूरत चिरेदा मदनी वावल पावल सर की मदीना की यरा के दशो का यहूद और नस्वारा और बदमाशों ने इब्न कसीर रिवायत जिक्र करे उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कल चिरे खल्क बकोर के बनकड़ो बागया आबारों के कुरान लुस्तखा मुसहफ उस्मानी मखते प्रोतो बगैर के प्रोतो दीच बेद नेजे गुजारों को नावलने साथ के देवी ने दाग परी टिकी पास अपरेवाद फसैक भी कहूमुल्ला दे तो जिमनी वादा गोया के अल्लाह तो उस्मान वादा उकड़ खैर दे दी बता मुड़ की उजवे जब सापदे काफी के गम जब सरगोरम अल्लाह खलक देर जलील कर बाजवीरी तुर्क ब्याप दाई पा जाए खाना की अगर मुसहफ उस्मानी प्रोत दे अगर सूरदाग को समझता हुई सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगत व नहनु लहु आबिदून